أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرین ودے سلیم خان کلی کے زمکا یو ډیر خوب مولانا مفتی متوالر جاوید قرآن کریم درس کو اختتام درس دلو اور بائی کیا غی ملا دعوت را کڑے ہو آخری سورتنا داغی مختصر تفسیر اور زمائی رادم داوا چه زما وقتی رازم و پدے پروگرام کے بندر وقتی روم چونکہ سفرم زیادی اب یاوس ملمانا رات لاو ناسا پاگئی پروگرام جوڑ کڑے ہو امی مقامو ورسرم مرگریو داید وجنا زلگ لیٹ شم ز کوشش کوم چې مختصر او لنډي او څو خبرې د قران او د سنتو کوم. الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. قانون دا ده چې په دې دنیا کې دوه قسمه خلک ژوند تیروي. یا هغه چې هغه ژوند هذا سهولتي هذا دمي هذا آرامي دما خلقی چراغی جوان قدم پا قدم موقع پا موقع هذا ٹکروی هذا تکلیفونوی هذا مصیبتونوی ظاہری طور باندے هذا مصیبتون اخکاری تکلیفون اخکاری وہاں مصیبت و تکلیف نہیں آئی یو زان لائی یو راحتی یو خوشحالی و یو خوندی اور لاغی پر لذت خلق بوئیگی چکم تکلیف برداشت کئی کہ مصیبت برداشت کئی. یو شاعر وہی پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. غمنا و مصیبتنا تکلیفنا برداشت کو اور آگے برداشت کے اللہ یو خوندی خودی یو لذت و یو مزہی خودی چادار چاند نصیب کی گی. دنیا کی اللہ تب مخلوق کی دٹون زیاد محبوب و خوخ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام دائی مصیبتنا و تکلیفنا دا ہر چانا زیادو ثم الامثل فالامثل دا ذکا چال عزت اغا خوند اغا مزان صرف انبیاء کو اغا تکلیفی دزڑے سکون نہیں اطمینان نہیں او گلت یو سڑے تکلیف جوان تیرائی نو آد سکونی آد اطمینانی واغتا محسوس کی گی. ودی مارگروں کی زمان مارگرے مجتبہ آمیروں مو چاہ تکلیف مصیبت تیر کا خدای لذت دائی خون دائی مزا اگاغتا پتا دا او چاچ تیر کڑی نو اگیتا دا مصیبت خون معلومی گی او دائی نتیجہ او دائی سمرا اگر اس تو کارا کی گی. دانا چھ دے سر لوی مولا دے او دزنا لوی مولا بل نشتے یادے دیرو خیار دے او دزنا بلو خیار نشتے. خدا دا مصیبت او دا تکلیف اگا اثر دے. اللہ انسانان چھ پیدا کری
نو دا انسان په دې احسانونه هم کوي خدای دشمنم پیدا کړي چې دا هغه د لاس تکلیف او مصیبت تیری محسن په ټولو کې زیات پروردگار عالم او چاړي احسانونه د انسانانو سره کړیو انساني پیدا کړو هغه وجود ورکړو دا ضرورت پورا کړیو نو په ټولو کې لوی محسن هغه الله رب العزت او د انسان دشمنان ګډيري او په ټولو کې لوی دشمن شیطانو نو قرآن چې د ابتدا نه شروع کړه نو محسن او دشمن دا دوا موضوعات روان کړل محسن څوک نو داغه تعریف او داغه صفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دشمن څوک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو هغه محسن او دشمن دواړه وخودل او چې کله قرآن ختمي نو بیا هغه محسن او دشمن درته ښیي چې ستا محسن څوک دی هغه پیژنه دا هغه صفات پیژنه او ستا دشمن څوک دی هغه پیژنه محسن دی الله دی نو دا هغه صفاتونه پیژنه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ستا دشمن څوک دی نو هغه پیژنه چې هغه شیطان دے کاغذ انسانان نہ دے او کاغذ پیریان نہ دے نو دو صورتونو کې درته هغه دشمن هم خی چا چې خپل محسن نه پیژاند نو اچار نه کامیابیږي د دې وجنا علما محدثین اصحاب الجرح والتعدیل هغه په هغه سړي باندې جرح کوي چې هغه مدلسی چا خپل محسن نه پیژني خپل استاد نه پیژني او خپل استاد په میانس کې پریدي او برا ټوپ وایي دا ته مدلس وایي د تدلیس کوي وایي د خپل محسن نه پیژني نو دا هغه مقام هغه حیثیت بیانې کم چې هغه چای چې خپل محسن او خپل احسان کوونکې هغه پیژني نو الله خپل نعمتونه غي چې زما محسن ما زما احسان نو پیژنه او زما سره بل څوک شریک وي صدر نه ګرځي نو الله وایي قل هو الله احد زما پیغمبر دای د اعلان وکا دای دوایا شان داده الله دې یکیو څنګه یو دی الله الصمد الله دې بی نیازا الصمد ما يسمد الیه فی الحوائج سمد هغه چاته وای چې هغه جړاو فریاد کیږي مصیبتونو کې سمد هغه دی لم یلد ولم یولد نه د نائب شته نه د چا نائب دی ولم یکن له کفوا احد نشته الله لا په مثل الله باندې او تن کوفوی مثل تا دا مونته محسن نشتا دا مونته حاجت روا نشتا دا مونته بے پروا نشتا اچ کله واړی نو هغه څه کوي یا بول من یشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكورا او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما چاله لونه ورګي چاله زامن چاله جوړه جوړه ورګي او څوک شان ګرځي الله چې داغه اختیارات داغه قدرت او داغه احسانونه هغه د بل څوک نشي راسيدي او کله چې خپل مقام بل حیثیت کوي نو الله وایي اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هغه عزت ورکي هغه ذلت ورکي اختیار مند او واقدار هغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم بچو د ماکیلو له خلقو نوابانو مالدارو ایوی دا نبوت دل ورکو د دینه خلایق منګو. الله وی اهم یسمون رحمت ربک نانو قسمنا بینهم معیشتهم. دای در رب رحمتونه ویشي من ویشلی ما دای میاس کې قدران ویشله. اختیار زمانه ما دای له اختیار نه ورکړي. دا محسن تعریفونه وکړل چې محسن دی او پیژنه دشمن او پیژنه. بعضی سړی جون جونیا غوني ان سړی یې نه خزي نو هغه څومره دشمن به یې دی خیر د گزاره په کار دا گزاره په کار الګا دشمن سره څه گزارې کې دوست دی او دشمن دی ادمیاس کې جړا دی دای شي نه بیا یا دوست او یا دشمنی. دوست ارته وو محسن یو دشمن په جانا او دا غنا ځان لري کا ځان دې نه جدا کا څنګه وایي قرآن کریم ځای په ځای وګوره نو کم ځای غلطی شوی دا یو سړی نه غلطی شوی دا نو الله پیغمبر پاک ته وایي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. افا گود دینا سختی ور سره مکا قصدان ته میدان کې نه پرې خوده او بل ځای منافقان دي. نو دا غي بارا کې وای چې کدی تا سره جنگ لوزین ورتوا لن تخرجوا میا ولن تقاتلوا میا عدوا. ما سره مرازي ما یواز دشمن ته پرې دی مرازی ما سره نو مرګرتیاو نه کوي. دا سکوټه پیسې بجیب کې ګرځي نو جیب بدل نوښ لري چې دکاندار له ورکه سودا په نه کیږي. دا یو نی مرګره داسې مرګره برات کې به مرګره په سخته کې بدل نه تختی. الله درته دشمن خی دشمنو په جانا هغه څوک دی. قل اعوذ برب الفلق و پیغمبر پناه غواړم پر ابشرون کی من شر ما خلق د شر د هغه سنا چې پیدا کړی دي و من شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې پریوزي و من شر النفاثات فی العقد د شر د بګو او ګنا په غټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي زګه بوغه دا حسد چې پزړه کیه نو دې واسي په شونډو چې وای زګه شونډي اوچیږي کله دا غم نه از ستا خلاف بګي حسد بوغه دا غستې نو رسوم نه یې الرجی چې وته نزدیکي نو الرجی درته لګي الله یو نیم په ځان سره الرجی لیکيو. قل اعوذ برب الناس و پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلقو ملک الناس و اقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې اونکی پټنا چې پټ راځي او بیا راځي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي په سینو د خلکو کې من الجنه والناس کده پیریانو نه یو کده بنیانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا الله مناسب صفاتونه الله لذي چې رب د مخلوقات دی الرحمن الرحیم هم مهربان دی او خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار دے درز فیصلے ایاک نعبد و ایاک نستعین
الله یوازې ستا عبادت کو د بل چا نه کو یوازې ستا نه امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو نو موږ کې دا وایي چې باروزین وایي پیر بابا را مدد شي دا موږ کې دی ویسه وي اهدنا الصراط المستقیم کلک کې موږ باندې غلار صراط الذین انعمت علیهم ولار داغه کسانو چې تا په انعام کړي نو اسنه چې بنی اسرائیل وای په موږ هم انعام شوی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم نو موږ کې وای زمونږ لار غواړي بیا زمون خلاف کوي نو ورپسې وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې نه دی هغه چې غضب په شوی دی او پای خو غضب شوی دی وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولا ضالين او ندی حیران او پریشان زما کو اراده دا